السلام علیکم. نن یو نوې تجربه تاسو وکړه چې پرویز خټک صاحب د نوخار نه چې کم پاس کیږي دغه حلقه ده او سابقه د پی ټی آی وزیر اعظم پاتې شوی. هغه نن د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین اعلان وکړو او د هغې ډراپ سین یو ګنټه دوه پسو شو ځکه چې د ډېرو خلکو نومونه یې ورکړي او هغه خلک د ځان نه خبر. هغوی فوري تردید په سوشل میډیا جاری کو او زما په اندازه چې 70% خلکو د هغې تردید وکړو. خو دا پاکستان کې پارټیانې جوړول ماتول دا څه نوی کار نه دی، دا ډېر زوړ کېدو. تاسو ته که یاد شي د مشرف صاحب په دور کې پیپلز پارټي ماته کړې وه او پیپلز پارټي پارلیمنټیرین یې جوړ کړی خو هېڅ فایده یې ونه کړه. وقتي طورې پیپلز پارټۍ ته لوکوټي سیټ بیک وشو، هغه خلک بیا ټول واپس په پیپلز پارټۍ کې شامل شو. دغسې د ایم کیو ایم سره په کراچۍ کې کړې وه چې کله الیکشن کېدو د هغې نه مخکې مصطفی کمال او انیس قایم خانی داسې سړی و چې په سونو ایف آی آر وي، خو یو ورځ اچانک پریس کانفرنس لراغی او بیا په داسې پروتوکول کې انیس قایم خانی او مصطفی کمال ګرځېدل چې خلک به ورته حیران و چې یاره تاسو خو پرون په جیلونو نه پټېدی، نن بیا په پریس کانفرنس نه پس تاسو دومره باعزته شوې او با اختیاره شوې. هغه تجربه ناکامه شوه، هغوی کې مصنوعي هوا ورکړې وه نو چې هغه ټوس شو الیکشن کې هیڅ سیټونه ونه ګټل، واپس راله د ایم کیو ایم سره شامل شو. خو د پاکستان تحریک انصاف او د دې نورو د فارورډ بلاکونو کې فرق څه دی؟ فرق دی چې د هغې خلکو په ګراوند ریالیټي جدا و. د پی ټی آی د رژیم چینج نه پس حالات بالکل جدا شوي. دلته نه لوټه چلیږي، نه غدار چلیږي، نه بې وفا چلیږي. دلته هغه خلک به چلیږي کم چې د عمران خان د نظریې سره ولاړ دی او عمران خان دا چلوکو چې د دې حکومت د 200 کیسونو نه باوجود هغه دومره یو مضبوط ولاړ دی چې زمونږ د پاکستان خلک خو هسې بادري خوښوي، خو پښتانه خو په غیرت او په بادرۍ مړه دي. نو چې عمران خان ته ګوري او بل طرف ته د خټک او یا جهانګیر ترین استحکام پاکستان پارټي جوړه کړه، څنګه چې د استحکام پاکستان پارټۍ هغه ابتدایي وه، افتتاح وه او تاسو هغه فواد چودري او د ټولو شکلونه کته تا به وایي چې چا په زور لوله راوستي دي او په زور بې تنخواه یې کېنولي دي. دغه حل د پرویز خټک صاحب اول خو ډېر پټې هر څه داسې دغه څه ورته وایي داسې سرپرایز غونته کو، خو هغې هیڅ فایده ونه کړه. ما اوس په یو چینل باندې فخر کاکاخیل یو ډېر ښه د پېښور نامور صحافي دی، د هغه تفصیل کتو نو هغه نصرت جاوید ته وایي چې نصرت صاحب چل دا شوی دی چې یو ځای کې یو خفیه ځای کې دا میټینګ کېدو او په هغې میټینګ کې داسې چلو شو چې زمونږ څه صحافیان لاړل او هغوی کوریج کول او هغه 3-4 صحافیانې د یو محدود وخته پورې یو قسم له یرغمال کړي وو. بیا مو پکې پریس کلب خلک کېنول او هغه مو راخلاص کړه نو چې ستا صحافیانو کوریج نشئ کولی او هغه ووایي فخر کاکاخیل د خولې وینا ده چې یو ډېر معتبر صحافي دی چې هغه ووایي چې صرف د پرویز خټک صاحب زوی او یو زوم یې ورسه او نور چې کم دعوه کړې وه دوی هغه ټول انکاري شو. نو دغه د پرویز خټک صاحب د پارټۍ دغه دی پوزیشن دی. یو کس ډېر ښکلی کمنټ کړی دا په سوشل میډیا چلیدو چې د پرویز خټک صاحب د پارټۍ دومره وزن دی څنګه چې د هغه خپل وزن دی. نو دا ناشکره خلک دی. پرویز خټک صاحب وزیر اعلی جوړ کړی عمران خان، پرویز خټک صاحب وزیر دفاع جوړ کړی، پرویز خټک صاحب له ډېر لوی ریسپیکټ یې ورکړی. بیا د سوات نه محمود خان و، هغه به زه وایم چې چا د املوکو په تول کې نه ساتو، د پی ټی آی په برکت هغه وزیر اعلی شو او د دې سیټ حقیقي حقدار چې و کنه په دې دویم ځل هغه د مردان د عاطف خان و. خو دې پرویز خټک صاحب د عاطف خان مخالفت وکړو او عمران خان د د سینیاریټي لحاظ وکړو او د عاطف خان په مقابله کې د پرویز خټک دا سړی راوستو کم چې د سوات محمود خان او د ده په رور باندې او په ده باندې د کرپشن یو لا انتهایی دنیا چارجز دي. دغه به وروسته چې کله فایلونه کلاویږي پته به لګي، خو زما اندازه دا ده چې دوی مجبور وو د دغې خپل حرکتونو د لاسه او ځکه انکار نشو کولی. نو د پی ټی آی نه چې څوک ځي
هغه خپل سیاست دفن کوي. دی وخت کې زمینی حقایق جدا دي. ما د ورلد فورم نوې لیټیسټ سروې کتله 97% پاپولریټي د عمران خان ده او 3% د دې ټولو لیډرانو ده. نو د دې سره به دا خو غر سره ډغره د عمران خان له په دې وخت کې ورتله. هغه په دې خبرو نه پروا شته نه د دې خبرو نه یریږي. زه د تیر 25-30 سالو نه عمران خان سټډي کوم. د هغه بوکس مې کتلي، دا سپیچز، د هغه سره چې کوم نږدې خلک دي. په لندن کې یو صاحب دی ما سره په رابطه کې، د هغه د کرکټ د ورځو د ملګری دی. هغه ماته وایي چې په عمران خان کې یو بل غټه خامي ده، خوبي ده، او دا ده چې عمران خان ته د کله چیلنج ورکو کنه نو دی بیا هغه کار په کس کوي او ستا د زده کوي. نو چې څوک دی چیلنج کوي هغوی ته د نفسیاتو پته نه ده چې دی خو د سره چیلنج په شوق قبلی او وډو ته پشا کیږي نه. تاسو ته خیالي د انډیا ټیم راغلی او پای کې یو کلاړي آوټ کو او هغه دغه وکړو، داسې ډېر ګیلې وکړه او دا چلې کو چې زه آوټ نه یم، چې هغه داسې ګراونډ نیمې ته لاړو. عمران خان ورته آواز وکړو چې دی خوا راشه، بیا ودرېږه. امپایر ته یې دی نه دی آوټ، ودرېږه او په دویم بال باندې بیا آوټ شو او ډېر په شرم بیا لاړو. دغه حل به د دې ټول وي، خو د دوی مسله څه ده؟ د دوی مسله دا ده چې دوی ته پته ده چې په میدان یې نشو ګټلی، نو راشه سازشونه وکړه، ګروپونه جوړ کړه. په ګروپونو نه هېڅ نه جوړولی. دوی به اوس اخري کوشش دی چې عمران خان جیل ته کی او د هغه په غیر موجودګۍ کې الیکشن وکړي، یا په پارټۍ باندې په بیلټ په بکس باندې چې بیټ ومي. نو کو عمران خان ستنه ودرول او کو خرې ودرو کو سپی ودرو، خلک هغې ته نه ګوري، بیټ له به ورکوي. نو دا کم کوششونه چې څوک کوي، زما اندازه دا ده چې دې سره به ملک نور ډیسټیبلایز کیږي، څو پورې چې سیاسي استحکام نه راغلی، نه ستا معیشت چلیږي، نه د انډسټري چلیږي، نه د کاروبار چلیږي، هر څه به دغسې په مشکل کی. نو د خدای دپاره دا ټول خلک محب وطن پاکستانیان دي او د دې ملک سره ډیره بې انتها مینه لرو مونږه. نو پرېږدی دا ملک د سیاسي خلکو له خپل فیصلو ته پرېږدی چې د عوامو حقیقي نمایندګان راشي، د سټیبل حکومت جوړ شي. تاسو دا کوشش دی چې وړې وړې پارټیانې به جوړ کړئ، څوک به 15 سیټه لري، څوک به 8 لري، څوک به 10 لري. د دې نه به یو کولیشن حکومت جوړ کړئ، لکه د پی ډي ایم اچار چې مو جوړ کړو. نو 14 میاشتو کې خو دوی د ملک بیړه غرقه کړه. صرف یو عمران خان په حکومت کې نه دی، نور خو دا ټول تجربه کار په حکومت کې دي. نو ودې چلی حکومت کنه نشي چلولی. حکومت به صرف د عمران خان چلیږي، ځکه چې اسا نظریه ده، هغه سره انټرنیشنل فیم دی، ادارې په اعتبار کوي. پاکستان ورسره پاکستان کې ځینې خلک ورسره په الټه دي، نور خو د هغه ټوله دنیا کې پذیرای کی. یورپی یونین به د هغه دپاره اواز چوتی، امنسټي انټرنیشنل به هغه دپاره اواز چوتی، د عربو ملکونه به د هغه دپاره اواز چوتی، ځکه چې عمران خان د 55 ملکونو یو حقیقي د مسلمانانو لیډر دی. امید لرم چې تاسو به په دې خبره یقین ساتئ چې د پرویز خټک یا د جهانگیر ترین د تلو سره په عمران خان هیڅ اثر نه کیږي. کمنټ په لازمونو کې څه دوستانو ویلي ته په هر څه ویډیو کې په دې ننني حالاتو کا نو ما وی چې تاسو خبر کم د دې حالاتو نه هیڅ نه جوړیږي، الټا دې ته پاکستان ته او سیاست ته نقصان رسی. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.